محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه، مقبول ترینه، زبردسته قبول کړی شوې، تیزترینه د هر حاجت دپاره، د هر مشکلاتو دپاره د سورة فاتحې بهترینه وظیفه. کو په چا باندې د غر عمره قرضونه وي، هغه به هم الله جل شانه ادا کړي. کو په چا باندې د غر عمره حاجات وي، الله تعالی به هغه هم ادا کړي. کو د چا مالی مشکلات وي، او کو قرضونه وي پې، او کو بندشونه وي پې، او څومره لارې وي تاسو ته بندې وي، هغه به د الله تعالی په حکم او ارادې سره او د دې وظیفې په برکت سره به هغه مشکل الله جل شانه ختموي، او تاسو ته به دغه مشکلات ښکاري چې یاره واقعي د الله تعالی امداد شامل حال شو، د الله تعالی نصرت رالی. نو کله چې د الله تعالی نصرت او امداد راشي محترمو، نو بیا غرونه هم نه ټینګېږي، بیا دریابونه هم نه ټینګېږي، او بیا واړه واړه حاجات نو هغه هو د سره په وهم او ګمان کې هم نه راځي. نو دا به تاسو 80 مرتبه دا وظیفه کوئ. صحیح شوه؟ خو د دې طریقه لږه بدله ده. نو کم انسانان، کم محترم مسلمانان چې زمونږ سره دي، هغوی دا وظیفه د خپلو تمامو حاجاتو دپاره وکړي. انشاء الله د الله جل شانه په رحم سره به ستاسو حاجات الله تعالی پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، مسافر هر کور کې وي، کو ستا رور او خاوند مسافر نه دی، نو ستا په رشته دارانو کې به مسافر وي، ستا په اهل و عیال کې به مسافر وي، او دا خو اکثر هر کور نه مسافر وي. نو الله تعالی دغه مسافرو له ستاسو اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. دغه مسافر دی الله تعالی تاسو ته په ډکو منګلو، په ډکو جولو سره الله جل شانه راولي. محترمو، نن زمونږ وظیفه د سورة فاتحې ده. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا وظیفه ده، دا به تاسو 80 فیرې کوئ. خو هر مشکل چې تاسو ته وي، دا وظیفه به د هغې ټولو مشکلاتو دپاره ډیره مفید ده، ډیره بهترینه ده، ډیره الله تعالی ته خوښه وظیفه ده. علما ذکر کوي چې ټوله د قرآن کم نچوړ چې دی، هغه په الحمد یعنی سورة فاتحې کې الله تعالی راټول کړی دی. او سورة فاتحې کې دې ته سورة شفا ویلی کېږي، دې ته د حاجتونو والا سورت هم ویلی کېږي، دې کې د الله تعالی د امداد وظیفه هم ویلی کېږي، دې کې د الله تعالی نه د عباداتو وظیفه هم ویلی کېږي. نو دا ډیره مفیده وظیفه ده محترم مسلمانانو. خو دا به تاسو په دې طریقې سره کوئ، دا به تاسو یو هفته دا وظیفه کوئ. کوشش وکړئ چې د جمعې د شپې نه شروع کړئ، ځکه سبا یو ورځ دوه پاتې دي، جمعې شپېته، نو د جمعې په شپه باندې به دا وظیفه تاسو شروع کړئ، او بلې را روانې یعنی جمعې له به انشاءالله دا وظیفه تاسو ختموئ. خو طریقه یې دا ده محترم مسلمانانو چې اول به 3 فیرې لومبیا خو به اودس وکړي، دا وظیفه به په اودس کې کوي. صحیح شوه؟ په اودس کې به یې کوي، او کوشش پکې چې بهر یې وکړي، مطلب جماعت نه بهر وکړي، کور په انګړ کې وکړي. یخني لږه ده، خو الله تعالی ته به خپل ځان ښکاره کوو چې الله زه څومره حاجتمند یم ستا د در ته، تا ته څومره یعنې تا نه غوښتونکی یم، نو چې الله تعالی ته موږ الله تعالی ته فتح ده، خو چې الله تعالی ته خپله عاجزي ښکاره کړو. نو دا وظیفه به تاسو بهر په صحن کې کوئ. لومبیا د 10 چاره دا مو کو، بیا 3 پیرې درود ابراهیمي وي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. 3 پیرې دی وي. صحیح شوه؟ بیا به تاسو دا وظیفه شروع کوئ، خو دې کې به د بسم الله الرحمن الرحیم مل د اخیری ټکی نه د بسم الله الرحمن الرحیم اینی رحیم کې چې کم میم دی که نه، دا به د الحمد سره ملګری کې داسې به وایي. ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحیح شو؟ دیزی پورې وایي، یعنی بسم الله به هره پیره کې اوسه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دا به اویا پیرې وي په دې لومبنۍ شپه د جمعې په شپه. اویا پیرې دې څنګه ختم کړو نو بیا به 3 پیرې درود ابراهیمي وي. بیا به د خپل حاجت ته الله تعالی ته وړاندې کې الله زه عاجز یم په دې یخنۍ کې تا ته ودرېدلم الله دا جمع دی یخ موسم دی الله او زه ډېر حاجتمند یم الله زما امداد وفرمایي زما دعا قبوله کړي. کم حاجت چې دی هغه به الله تعالی نه وغواړي. په سبا شپې له بیا یعنی د خیالي شپه به یې که نه نو بیا به 15 پیرې وي. بیا په بله شپه باندې به دغه رنګې 50 پیرې وي. بله شپه باندې بیا دغه رنګې 40 بیا 10 بیا 20 بیا بله جمعه چې راځي د جمعې شپې نو په هغې باندې بیا 10 کرته وي. یعنی 10 مرتبه به یوه شپه کمې. صحیح شوه؟ دا یو تا عمل وکړو کو مثال فتور ستا حاجت دې سره پوره نه شو نو بیا به بله هفته هم وکړي. کو هغې سره هم پوره نه شو بیا به بله هفته وکړي. دا به تر 21 ورځو پورې یا 40 ورځو پورې دا وظیفه کې. او د مولانا لیکلي چې دا زمونږ مشاهده ده چې په چا څومره قرضونه وي څومره تکالیف وي څونه بندشونه وي څونه غمونه وي او چا هم دا وظیفه کړې ده نو هغه د الله تعالی ټول مسایل ختم کړي دي. صحیح ده؟ موږ به وظیفه د ثواب په نیت باندې کوو او د خپل حاجت په نیت چې الله د صورت فاتحې کې تا کم طاقت دلی دی الله هغې برکات ما حاصل کړي د هغې الله ما ته سکنات حاصل کړي انشاءالله چې الله تعالی مو ټول حاجتونه پوره کړي.